په دې وخت کې تاسو ته معلومه ده چې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي. هغې ځینې حالات د بیانېدو نه وي که موږ او تاسو وګورو چې په غزا کې د اسرائیلو والا کوم بد حل شروع کړی دی، کوم ظلم او کوم جبر شروع کړی دی، نو هغه د دنیا نه پټ نه دی. د هغې ملکونو کوم چې کافران دي هغوی ته مختلف سختې خبرې کړلي، مطلب زمونږ په سمندر کې به نه تېرېږي، اسلحه وغیره چې څونه څه دي هغه یې بند کړلي. او هلته هغو اوس لګیا دي لګاتار چې کوم په غټو شهرونو باندې حملې شروع کړلي او قبضې به شروع کړلي، او بې ګناه معصومان، زنانه، بوډاګان، ځوانان دغه چې کوم د هغو د حملو شکار کېږي او شهیدان کېږي. نو موږ مسلمانان خو ډېر کمزوري شو، هېڅ هم نه یو. موږ به څه وکړو مړه، موږ څه وخت اوس د غزا دپاره. خو دا په عوامو نه کېږي چې عوام دې راپاڅي او هلته دې لاړ شي، دا کېږي په حکومتي سطح باندې. مثال چې څومره مسلمانان ملکونه دي هغو ټول له پکار چې هغو یو موټی شي او یو غیږه شي او راغونډ شي، د دې خلکو نه د دې خبرې تپوس وکړي تا څه شروع کړلي، د ستا په دې کونه کې څومره هوا شو ده. د نیتنیاهو د خنزیر بچ ترې خیال دی چې دا مسلسل لګیا دی په غزا باندې قبضه کوي، څومره داسې بلډینګان وولي باقي خلک شهیدان شي، والله ډب دې درد وکړي. لکه موږ مسلمانان دومره کمزوري شو دې حد ته راورسېدو چې اوس موږ د هغوی دپاره قدرې اواز هم نشو چتولی. زموږ په کور کې چې یو انسان مړ شي یا دلته زلزله، سیلاب وغیره شي، په موږ باندې څه تېرېږي. بیا چې به تا باندې دښمن اټیک کوي، د دښمن د وینې ته مرې، نو دا مرګ ډېر مختلف وي. دا په موږ نشته او په غزا والا باندې په هغو باندې تېرېږي، روانه ده. نو موږ به څه ووایو؟ موږ عوام خو بس هېڅ نشو کولی، زموږ د دعا نه بغیر اډو څه وس دس نشته. که موږ ته څوک وایي چې یار تاسو پیپسینې بوتلې مالئ، ډیو مالئ وغیره چې کوم د هغوی کوم پراډکټ دي، موږ د هغوی نه مسلمانان ملکونه د هغو نه هم بایکاټ نشو کولی چې موږ د هغو نه بایکاټ وکړو، واکسیز موږ نه اخلو. یوازې پاکستاني خلک نه، دې نه علاوه څومره مسلمان ملکونه دي، نو په یو ملک دومره همت نشته چې هغه د اسرائیل چې کوم پراډکټ دي دا په خپل ملک کې بند کړي، که هغه عرب دي او که عجم دي. خو په هېڅ چا کې څه د اوسه پورې څه غیرت رانغی چې دغه خلکو مرسته وکړي، دغو مدد وکړي. بس هر ملک بس دا خبره کوي مذمت، شدید الفاظ مذمت. ته به دا شدید الفاظ مذمت چېرته د ټام بم حمله ده چې بس دوی مذمت وکړي، بس هغو هلته حملې بندې کړي، بس هغو هلته پوځ اوس انخلا یې وکړه، پته نه لګي یاره چې دا موږ خلک په څه کې پراته یو. زموږ د مسلمانانو دا به کله هغه زوړ تاریخ ته رسي چې په کم وخت د مسلمانانو تاریخ و، یو غیرت و، یو جرأت و، یو ننګ و ټوله دنیا کې. نن هغه مسلمان دونه زیرو شوی دی، دونه زیرو شوی دی چې د هېڅ هم نه دی. بس زما د ګوټې خبرې دي. د غزا په حوالې سره خبرې کول یقیني د انسان زړه درد کوي، زما خو بهتر څه درد کوي، زه خو په دې کې بیا څه نشم کولی. نو د دې باندې بحث کول هم ډېر ګران دي، خو زما د ګوټې خبرې وي تاسو مې کېښودې، که څه خوښه شوي نو د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ چې موږ مسلمانان ملکونو له داسې څه کول پکار دي چې د هغې سره موږ د خلکو مخنیوی وکړو. وما علینا الا البلاغ.